غلام وی آقا تا سره مې ډېره زیاته مې قربان شم در باندې جي زه در باندې قربان یم نو آقا پې ډېر مهربان و پخوا غلامانو والا کاته یاره جي تابعدار یم او چې کله وخت راشي نو بیا کاته خرابه شي یاره جي زه ستاسو تابعدار یم جي دا تابعدار صرف په خوله باندې خو چې عملي میدان کې راشي بیا به د ایمان وګورم محترم دا تابعدار صرف په خوله باندې ښه ښکاري وایي یاره جي ډېره مینه مې سره خپل آقا او مالک ته به وي نو هغه پې مهربان او هسه به یو پیره وی راشه امتحان پې باندې کوم چې یاره جي غلام ستا ما سره مینه ده او جي او قربان یم در باندې د دروغ محترم دا جي صاحب موږ سره دروغ مینه ده وی او قربان یم در باندې چې شا په شا شي نو بیا راپسې ګوره نه دی به دی حاجي صاحب دا به مخامخ ناستې غیبت یې خو نه کوم شا په شا شي ویره دی مې نه دی خوښ ما یاري دا مولا مې نه دی خوښ دا به حاجي صاحب د مینې نه وایي حاجي صاحب رښتیا ویم که نه سبحان الله وایي سبحان الله دا پته لګېږي که حاجي صاحب وایي غلام پر اختیانه دی مینه ده وی او د یخنۍ موسم دواړه بړستن کې ملاستو ډېر سور کړو پر اختیانه دی مینه ده او جي او که نه تاسو څه امر وکړې ورشه ته باره ګوره چې باران شته که نه هغه ورته یې اکا نو دا څه ته په باران څه کوې اوس په یخنۍ کې ودې د بړستن در شي ته باران باندې څه کوې نو وی نه ورشه وګوره ته چې باران شته که نه دا ورته یو شته وی تا ته څنګه پته ولګېده وی دا پیشو راننوتله همدا و نو ما ته پته ولګېده چې باران شته وای دا صحیح خو آقا وی تا زه د بړستن د پاسو به بړستن نه د پاسو ما چې په خوله باندې وی چې مینه مې سره وایي زه پاسه دا ډیوه خو مړه کړم ماره تیاره کې چې کوم دی خوب راځي په رڼا کې نه راځي مالک ورته وي هغه ورته وي وایي نو تیاره کې درځي نو خو داسې کار وکړه چې بړستن په ځان نښ کړه تیاره به شي در باندې حاجي صاحب توجه شته وایي راښ کړه بړستن په ځان تیاره به شي هغه یې ګوره دا کار هم نه کوي ډیوه هم نه مړه ورشه دا ور خو بند که پاسه که نه هغه وایي حضرت دوه کاره د لبا وکړه دا یو ته وکړه که نه هغه ته خو ډېر بیا رابېږي ښه د دروغو بېلې بېلې کار دی که عملي بیداد دی خالي دی دروغجنه مونږ والا هغه کاته د محترم قسم په ظاهر باندې جي تابعدار یم ستا باندې او عملي میدان زما خالي دی محترمو عشق د اتباع نوم دی محبت د محمد رسول الله د اتباع نوم دی تاکې چې څومره اتباع د محمد رسول الله وه دومره ته اعلی درجې والا امتي محترمو څومره درکې مینه د محمد رسول الله وه دومره ته اعلی درجې والا مؤمن څومره د عشق د محمد رسول الله دومره ته اعلی درجې والا امتي او اعلی درجې والا مؤمن او یو بله جمله وایم تا ته که په جنت کې اعلی مقام حاصلیږي نو الله به ستا زړه ته ګوري بس اخري جمله وایم چې ستا په زړه کې د محمد رسول الله مینه کمې پایې والا ده نو چې څومره ستا په زړه کې د محمد رسول الله د مینې انتها وه الله وی په جنت کې به در باندې زما د نعمتونو انتهایی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعین الله ما چې سوي دي ورته خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې الله اول په مان بیا په خدای دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله دې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري ډیر ملمانه زموږ مرګري لرل راغلي خدای قدمونه په تل د نیکه کې واچي الله زړه کې څه قسم شری حاجات دي خدای د خپل در نه پوره کړي څوک بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمر روته نصیب کړي الله د چا څه حاجتونه د خدای ته پوره کړي د چا خپل کورونه نه خدای خپل کورونه ورته ورکړي الله د چا بیبيان نه پاکه صالحه او طیبه بیبيان ورته ور نصیب کړي الله د چا اولاد نه صالح عالمان اولاد ورته ور نصیب کړي الله تمام امت محمدیه د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادثونه خدای اوساته زمونږ دا بیان اکثر مسافر اوري خدای د مسافر د عزتونو د بچو د لپټو خدای ته محافظ شي الله پکور کلی باندې د حلال رزق تنظیم وکي په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول سلام